د صوبایي اسمبلی ممبر عبدالغني افریدي کوم چې د پی ټي آی سره تعلق دی او د صوبایي اسمبلی ایم پی ای دی. عبدالغني افریدي وایي کوم کس چې اختیارولي له څپېړه ورکړه یا یې اختیارولي ووهلو نو هغه له به زه 50,000 روپۍ اعلان کوم. یو سیاسي کس سره دومره سپکې او دومره لاندې خبرې خوند نه کوي. اول خو دا خبره. بل عبدالغني افریدي ته به زه دا خبره وکړم چې په صوبه کې ستاسو حکومت دی. والګه د نېشنلیانو ډمه ستا په سیاست کې څه وایي د چرګې د مالګې سره څه د اوسه پورې به د ډمتوب کوو او دغه نېشنلیانو او دغه کنزلمارانو دغه چرسیانو مرسیانو دغه موالیانو له به دې ګانې ویلې او ځان له دې پې دیاړي پیدا کوله او اوس راغلې د غټو خلکو په کار کې کار ساتي او په سیاست باندې خبرې کوي. د چرګې د مالګې سره څه ستا په سیاست باندې څه کار دی؟ ځاله چې د دیاړي میاړي لګوه دغه چرسیانو مرسیانو دغه کنزلمارانو له دغه په نوم باندې ګانې وایه ولې چې ستا کونټنټ خلاول ډمتوب ته په ډمتوب باندې مشهور شوی. باچا خان مرکز کې د کلاسونه غسلي کلاسونه د غټو خلکو په کارونو کې کار مه ساته او که خامخا په سیاست کې کار ساتئ نو بیا بلوچستان ته لاړ شه. هلته ستاسو یو سینیټر د هغه ځای نه موږ تاو راتاو کړی دی دغه بوټان والا او هلته نه سینیټر جوړ کړی دی هلته کار ساته. دا د خیبر پښتونخوا کې ستاسو کار نشي. دا زموږ حکومت دی او د غټو خلکو په کارونو کې کار مه ساتئ او د هټیانو سره ټانټې مه جوړوئ بیا به هم غاښونه مات شي. او دا زموږ حکومت دی که هر څه کوو که خرې پکې دغ کوو که درې پکې دغ کوو دې کې کارونه مه ساتئ. دا ستاسو د وس خبره نه ده پوه شوې. دا اوس راپاسې په مونږ خبرې کوي لکه مې خو وچې چې ما دې په توبو توبئ.